أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. مخکې آیتونو کې د جهاد متعلق احکامات ذکر شول. دی آیت مبارکه کې د سلام متعلق آداب ذکر کړي چې د سلام جواب ورکول واجب دي او کوم کس چې سلام وکړي نو د هغې جواب د هغې نه ښه ورکول پکار دي. یو کس ووایي چې السلام علیکم، په جواب کې وعلیکم سلام ورحمت الله ویل، او که یو سړی السلام علیکم ورحمت الله ووایي په جواب کې وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. او که یو سړی دغه شان پوره سلام ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو په جواب کې وعلیکم السلام ویل، یعنی دغه ټول په دې کې خود به خود شامل شول. بعض خلک په دې کې ومغفرته وجنت مثواه الفاظ سیوا کوي، دا الفاظ منقول نه دي. نو فرمایي چې کله وإذا هر کله حییتم چې پیشکشي وکړلی شي تاسو ته، سلام وکړلی شي تاسو ته، بتحیة په سلام کولو سره. لکه څنګه چې موږ سلام ته په خیر راغلی وایو، دغه شانتې په عرب کې دې ته تحیه ویلی کېږي، ځکه چې هغوی به حیاک الله لفظ استعمالو، حیاک الله، الله دې جمدی لره، لکه زموږ په پښتو کې هم داسې الفاظ استعمالیږي. نو دې ته موږ په خیر راغلی وایو، موږ وایو په خیر راغلی. نو په عرب کې سلام کولو دپاره بچون کې د سلام د حکم راتلو نه مخکې حیاک الله ویلی کېدو، نو دې د وجې نه دې ادب ته تحیه ویلی کېږي. نو فرمایي چې کله تاسو ته سلام وکړلی شي په سلام کولو سره، فحیو باحسن منها، نو تاسو سلام کوئ یعنی جواب ورکوئ په ښایسته سره، منها د دغه سلام نه، پای کې یو لفظ سیوا کول. او ردوها، یا کم سی کم اقا جواب ورکوئ، یعنی یو سړي السلام علیکم وي نو کم سی کم وعلیکم سلام ویل دا واجب دی، او ورحمت الله وسره ویل دا مستحب دی. او فرمایي چې د دې د ماقبل سره ربط دا دی چې مخکې د جهاد احکامات بیان شو، نو عام طور د جهاد په موقع باندې به چې کله یو کس هغه سلام وکړي نو صحابه کرام به دا خیال وکړلو چې دا کس مسلمان دی نه، خو دی په دې باندې ځان بچ کول غواړي، دا د یو مکر او فریب وکړلو. نو د یو صحابي د لاسه په داسې موقع باندې یو کس هغه قتل کړلو، پای باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خفه شولو، او دومره خفه شولو چې هغه صحابي ووایي
چې ما ارمانو کو چې کاش زه د دینه مخکې اړو مسلمان شوی نه وې، یعنی چې زه نن مسلمان شوی چې دا ګناه په ما باندې نه وی راغلی. نو فرمایي چې ان الله کان علی کل شیء حسیبا، یقینا الله تعالی په هر څه باندې حساب کوونکی دی. الله تعالی چې دی لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر هغه دی. دی آیت مبارکه کې د توحید او د قیامت اثبات کړی دی او د ما قبل سره ربط دا دی چې جهاد کول او د سلام آداب د دې خبرو تعلق د عقیدې سره او د قیامت سره دی. اند چا چې د توحید عقیده او څوک چې په قیامت باندې ایمان لري، نو هغه خلک چې دی هغه د دې لحاظ ساتي. هغه خلک خپل سر د الله تعالی د پاره قربانولی شي، د هغو په نسبت باندې سلام کول او د هغې جواب ورکول، د هغو په نسبت باندې د یو مسلمان اکرام کول، عزت کول دا اهمیت لري. او که چېرې د چا د توحید او د قیامت عقیده نه وي، نو هغه نه خپل سر هغه د بل دپاره قربانولی شي او نه هغه د چا اکرام کول او عزت کول، سلام کول. دا خبرم هغه ته هغه غیر ضروري ښکاري. د هغه سلام او ادب اکرام دا هغه چا دپاره چې د چا نه هغه ته څه پیدا څه مفادات وي، او که دا نه وي نو هغه د چا د سلام بیا پروا نه ساتي. نو فرمایي چې الله تعالی چې دی لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر هغه دی. لیجمعنکم خامخا جمع بکی تاسو الی یوم القیامت ورځ د قیامت ته لا ریب فی چې په دې کې څه شک نشته دی. ومن اصدق او څوک دی ډیر زیات رښتونی من الله د الله تعالی نه حدیثا په خبره کې، د الله نه زیات حق او رښتونی خبره څوک نشي کولی. نو الله تعالی د توحید او د قیامت تذکره وکړله، نو د دې نه زیاته حق او رښتونی خبره نشته دی. و اذا حییتم او هر کله چې سلام وکړلی شي تاسو ته بتحیة په سلام کولو سره فحیو نو سلام کوئ باحسن منها په ښایسته سره د دینه او ردوها یا واپس کوئ دی لره. ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان دی علی کل شیء په هر څه باندې حسیبا حساب کوونکی. الله تعالی چې دی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر هغه دی. لیجمعنکم خامخا جمع بکی تاسو الی یوم القیامت ورځ د قیامت ته لا ریب فی چې هیڅ شک نشته دی پای کې. ومن اصدق او څوک دی ډیر رښتونی من الله د الله نه حدیثا په خبره کې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د کامل عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.